السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وی قدردان به د همیش لقدر وکړي، قدردان به د همیش لقدر وکړي، په بې قدره خلکو مه ورځه شهابه. د شهاب صاحب دا یو شعر مې درته د دې وجې نه ډالۍ کړ. بل زما سوچ دا و چې زه به په دې رمضان کریم مبارکه میاشت کې که خیر زه به داسې ویډیوز نه کوم کریټر چې یا زه چا پسې ریکشن وکړم یا زه داسې سیاسي بحث مباحثه وکړم. خو چونکې دا یوه ویډیو داسې راغله چې دا زه مجبوره کړلم چې دا ویډیو به اوس بلاله لازمن کې او څومره کتونکي دي څومره زمونږ مینوال دي او که څوک نم دي هغو له پکار دي چې په دې ویډیو کې خپله رای ضرور کمنټ کړي چې څه رای لري. هر سړی د خپل چې څنګه انسان وي هغسې بیا کمنټ هم وي، نو هر سړی دې پکې خپله رای ضرور شیر کړي چې هغه د هغه انسان هغه حیثیت موږ ته دلته کې په کمنټ کې معلوم شي. زما کوشش دا چې زه به ویډیو نه کوم، خو میل راشه نن به چې دی لازمن ویډیو کې. د ویډیو مقصد مې دا دی چې په فیسبوک څنګه کولو کې نو وروره د شهید افریدي نه چا څه شی جوړ کړی دی، چا وله شکل وران کړی دی، چا ورته پاس مړه څه قسم ته کنځل لیکلی دی او خوا کې ورسره دلته کې د یو صحافي نوم لګولی دی، چا ورسره د بل چا لیکلي خوا ته ورسره د یو لیډر تصویر لګولی دی، یو MNA د PTI او ډېرې سپک سپک الفاظ یې لیکلي وي او هغې کې چې دی د شهید افریدي چې کوم توهین او تذلیل کوي نو هغه بالکل زمانه ناقابل برداشت و. مې راشه په دې باندې دغه چې کوم خلک داسې کارونه کوي چې د یو غیرتي پښتون سره بیا د یو بې غیرته پنجابي چې پلار به یې پاپړ خرڅول هغه ورسره په تله کې چې چېرې دغه شعر دی او دغه ګیدړ دی. کوم چې زمونږ د دې ټول فخر پاکستان شاهد خان افریدي چې په بوم افریدي مشهور شو د کرکټ داسې چکې به یې والي چې د پیچ نه د ګراونډ نه به یې بار چې دی په چکه باندې بار لاړه کوه. هغه ریل هیرو چې دی نو که څه خبرې کې لاوله خو هغه خبر شوم چې هغه داسې څه خبرې نه دي کړې، خو چونکې دا یو مخلوق داسې دی چې دا الله پاک شیطان تړلی دی خو دا نسل یې وله نه دی تړلی. نو د شیطان دا کم نسل چې دی دا راوتی دی او هغه شاهد افریدي پسې چې دی په سوشل میډیا باندې ډېر نازیبا الفاظ استعمالوي. د خدای ظالمانو دا شکل ورانول دا خو د الله تعالی کار دی. تاسو د شیطان نسل، شیطان خو الحمدلله لا کف کې بند دی، روجې میاشت د روجې نه الله پاک مخکې شیطان ګرفتاره کړی دی، خو هغه نسل ته زه دا وایم چې شکل ورانول دا خو د الله تعالی کار دی. افریدي د الله تعالی دومره ښکلی شکل ورکړی دی، قسم په خدای چې زما خوښ دی. زه اوس نه درته یم چې ګورې زه د کرکټ شوقي نه یم، په الله یقین وکړم کرکټ مې خپله خوښ دی چې یا بیټینګ کوم یا بالینګ کوم. نور زه PSL میچ نه ګورم، زه د پاکستان او د هندوستان او د نورو ملکونو کرکټ گیم زه نه ګورم، ولې چې زما دغې شي سره هېڅ قسم ته الحمدلله شوق نشته دی. خو چونکې د شاهدخان افریدي چې دی د ده کردار صفا دی، نه خو یې ناجایزه لور شته دی، نه چېرته کې د جینکو په سکینډل کې د ده نوم راغلی دی او نه چېرته کې په زنا کې چې دی د ده نه څوک حرامونې اولاد شوی دی او نه چې دی تر اوسه پورې کله داسې دروغ ویلي دي، نه دروغجن دی او نه چې دی خلک یې د ریاست مدینې په نوم باندې دوکه کړي. دا یو داسې کلاړي دی چې الحمدلله زمونږ زړونه د ایس بیس او بغیر لالچه صرف او صرف په کرکټ کولو ګټلي دي. نو د ده دپاره زمونږ زړونو کې هغه مقام اوس هم شته کوم چې مخکې او څنګه به چې ده چکه وهله نو بوم افریدي صاحب که ځینې خبره وکړي هغه پکار ده چې مونږ او تاسو ټولې برداشت کړو. هغه خبره خو له اول هغه وي چې ما کړې نه ده او که کړې وي نو ډېرې ښه کړي دي، هغه مشر دی، مونږ له پکار چې د مشرانو قدر وکړو. بل اړخ ته که سوچ وکړي نو یو د پنجابي تصویر به یې ورسره لګولي چې د هغه پلار پاپړ خرڅوي او وایي چې یاره د ده دپاره د زړه والا نشان د ده دپاره د دغه او ریل هیرو او شعر څوک دی نو ریل هیرو او شعر چې دی شاهد خان افریدي دی، دا بل پنجابي دی، د ده نه پوچ چې دی غول ویستل او دغه غټه غټه ګیره پرې پرېښوده او شاهد افریدي ډېر ښکلی ځوان او کرکټ یې کوه په هلکوانه کې ګیره پرېښې ده الحمدلله او ښایسته پټې ګیرې ده او ده د خدای د یارې نه د پوچ د یارې ګیره پرېښې ده. نو ریل هیرو څوک شو؟ د ریل هیرو ته موږ ته داسې هغه نور نه دی معلوم، دغې تعریف وکنه. ټول د شیطان او د ابلیس نسل ته زه یو وینا ورکوم چې مهرباني به وکړې د خپل پښتون بېعزتي کم از کم یو پنجابی ورسره په تله کې ماچوئ. زنده‌باد فخر پاکستان شاهد خان افریدي او مرده‌باد هغه کسان چې کوم سپي ورپسې راوتي دي په سوشل میډیا باندې د ده شکل رانوي، کنځل پسې کوي، رد بد پسې وایي. او شاهد افریدي زمونږ مخکې م ریل هیرو او اوس هم زمونږ ریل هیرو دی او څومره چې د هغه پین فالوور یي نو دا ویډیو در سره مخکې شیر کړې او دا ویډیو ورته ورسوئ. ستاسو ورور بلال اجازت ورکوي. د الله په امان.